أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض. وسنور دلائل لوري. ومن آياته او دا نخود قدرت دا اللہ تعالیٰ نا پیدایش دا اسمانونو دے او دزمکی دے واختلاف السنتکم والوانکم او اختلاف دا جب استاسو والوانکم دا رنگون استاسو ورد یو جب یو شانی اوازی بل شانی یو مر او پلار نا پیدای رنگونیم جدا دی څوک تور څوک سپین یقینا په دې کې آیات ډېرې نقشتا للعالمین د عام خلقو دپاره عالمین معنی چې علم عام فهم سری کنه لږ غونډه کې پوهه وسري هغه په دې کې سوچ او فکر وکړي پته ورته ولګي عالمین معنی لأولي العلم بغیر د دې نه چېرې دا بر دی او که فاجر دی خو چې علم وسشته پته ورته لګېږي چې دا مخلوق الله چې عبث نه دی پیدا کړی بلکې الله د یو حکمت دپاره پیدا کړی تخصیص د علما یې ځکه وکړو چې دا اهل النظر والاستدلال دی دیو اصل کې سوچ او فکر کوي دلیل نیسي او هغه چې کوم دي جوهال عام خلق هغوی خو دنیا کې مشغول دي سره دې طرف ته فکر کېږي نه ومن آیاته او د نخو د قدرت د الله تعالی نه منامکم باللیل ودکېدل ستاسو د شپې والنهار او د ورځې راپاڅېدلي قابل حذف کړی دی نو منامکم باللیل اغی مقابل حذف کو لتسکنو او النهار معنی انتشارکم بالنهار ولی وابتغاؤکم من فضله د پار د لټولو د فضل د الله په هر یو کې یو جانب حذف کو د اکتفا د وجنا ورځ سړی را پاتېږي بس په هغې کې ځان له رزق او دا شي نه ګوري یقینا په دې کې لآیات نقشته لقوم یسمعون دا قوم دپاره یسمعون چې اوري آیاتونه او مواعظ په هغې باندې به دلیل ونیسي په بعض کنه و دې کړم راپاید سولم دقسې مړ به مې کې راپا به مې څه ګران کار خو نه دی ایمانه شوه بلا یسمعون غدا ده چې چاته پته ولګېدله چې هلکه خوب دا داسې یو شی دی چې څوک قادر نه دی د هغې په راښکلو خوب دله نه درځي ځان له نه شي راوستی او چې دله درغې بې ځان نه ته پکولی نه شي نو چې دا دې کله واورېده نو پته به ته ولګېږي چې د الله دپاره د دې دپاره یو صانع دی مدبر ومن آیاته او د نښې د قدرت د الله تعالی نه یریکم البرق درښیي تاسو ته برېښنا خوفا د پاره د یري و طمعا او د طمع خوف څوک دی مسافر هغه په یره کې چې جله باران را باندې رانشي او طمعا او طمع د پاره د مقیمه یادا ده چې خوفا یره به د سواعقونه تندرونه پکې رانشي او طمع چې باران به وشي نو خوفا و طمعا دې ته مفعول له وي وينزل من السماء او الله نازلې د اسمان نه مانوبه فیحیی به الارض را تازه کوي په هغې باندې ځمکه
بعد موت یا پس د وچوالینا وچه در تازه کړه یقینا په دې کې لایات نقشتا لقوم یعقلون دا قوم د پاره چې عقل نه کارلی سوچ وپیو کی یعقلون ویل وجدا دا باران یو علاقه باندې نه کنه چې په ټولو یو شانی کله یو ځای کې باراني په بل ځای کې باران نه کله په یو ټیم کې باراني بل وخت کې نه نو خپل په تولګي جلکا د دې څوک ذات شته چې کون کې ذات ته فطرت په ډېر په کار دی چې هر وخت باران وي په ټولو یو شان وي ومن آیاتی بالدلیل د الله د قدرت نه داده ولاړ له اسمان او زمکه به امر د الله په حکم ثم اذا دعاكم کله چې بیرو بلی تاسو دعوت من الارض پرابللو د زمکه نه را پورته کوم د قیامت پورز نو اذا انتم تخرجون ناصاب بتاسو تخرجون روزي ورن روزي وله من في السماوات بالدلیل ادله ذکر کړه د الله په وحدانیت اوس راوړي دو آیاتونه مکه د پاره نتیجه وګوره دا ټول کارونه د اغذی نو خاص د الله په اختیار کې دي هغه چې په اسمانونو کې دي او په مکه کې دي دا ټول الله تعاجزي کوونکی دي قنوت طاعت وي عاجزي الله تکي وهو الذي او دا الله تعالی غزاد يبدأ الخلق چې اول ځل پیدائش کوي ثم يعيده بیا دوباره پیدائش کوي وهو اهون عليه دا دواړه کارونه الله آسان دي یا دا دوباره آسان دي الله ته په نسبت تاسو وله المثل الاعلى او دا الله د پاره صفت ته اوچت په سماوات او الارض پاسمانونو پزمکو کې مثل ویل کی الوصف الاعلى العجيب الشان دا عام قدرت ته حکمت تام ده ټول صفات د کمال دي مثل په معنا د صفت شو وهو العزيز دا الله تعالی العزيز زور ور دی لکیم حکمتون ولا دی ضرب لكم سرت ده په شرک په بیان د مثال سره ضرب لكم مثلا مناسبت د مکه سره ده چې مکه د الله قدرت په دوباره ژوندۍ کولو باندې ذکر کو به مثال ذکر کو اوس مثال ذکر کوي د الله د وحدانیت بیان کړی د الله تعالی ستاسو لپاره مثال رد شرک من انفسکم ستاسو د جنسونو نه چې کوم تاسو ته نږدې ده پای کې به تخپل پته ولګي چې رښتیا دا شرک او قبیح عمل ده حل لكم اشتري ستاسو لپاره دا غنه چې مالک دی خلاصونه ستاسو من شرکا شریکان دا خپل غلام ځان سره شریکه فيما رزقناكم پاک چې موږ دل درکړي دي فانتم فی سواء چې تاسو به پاغي کې سوا برابر یې استوا کو اختیار او دغه واک اختیار څوي یو شانی تخافونهم یریږي دا غینه کخیفتکم انفسکم شانت دې رستا د خپل شریکوال نه تاسو یو شریکوال له دا غي بي اجازه ته کار نشي کولای کنه تر اوله کې غلام بي اجازه سره کې کار نه کې خافونم كخيفتكم انفسكم معنا انفس تاسو په حریت کې استاغونت کې آزاد ته تاسو شریک دي ته کې نه کذالک دغه شان چې څنګه دا مثال مت بیان کو نفصل الآيات تفصيل سے بیانو دلائل د الله د توحید
لقوم یعقلون دا قوم د پاره چې پوهیږي سوچ به کیو کی کنه ته عاجز مخلوق ځان له شریک نه مانی او الله لرا لګيږي نور مخلوق سره شریکه لک سوچ کو کنه بل اتبع الذين ظلموا دلته اضراب ده د دې سره حجت په شرک نشتا بلکې خواهش په روان دي بس نو بلکې تابعداري کړی دا کسانو چې ظلم یې کړی دی خو کوم په خپل خواهشاتو پسې بغیر علم غیر د علم نه په آیاتو دلیل سنشتا په آیاتو پوهیږي نه اوس په خواهش پسې روان دي اړو ته وایي چې راشه بس دا واکدار او متصرف دی فمن یهدی څوک د هدایت بو کی من هغه چاته اضل الله چې الله گمراه کړی دی او تن الله گمراه کو هغه ته څوک هدایت کولی شي وما لهم من ناصرین نو وي هغې دپاره څوک مددګار فاقم وجهك للدين حنيفا اوس بیان دی د امورو چې د هغې په وجه به الله تا سره مدد او نصرت په سره کوي مناسبت یې مخکې سره دا دی مخکې ادله راوړو د الله په وحدانیت قیامت یې قایم ثابت کو مثال یې بیان کو اوس دلته وایي چې ګوره د خپل ځان غم کوه د هغې پروا مه کوه خپله بس په دین عمل کوه فاقم وجهکه برابر که خپل ځان للدین دین ته حنیفا په داسې حال کې چې ولاړ به په توحید د نور ټولو ادیان نه به دې مخ اړولی که حنف کې دا دی که نه دین اسلام باندې به کلکې د نورو دین نه به دې مخ اړولی فطرة الله منصوب على الإغراض ألزموا فطرة الله یا علیکم فطرة الله لازم دے پتا سبحان اتباع اللہ دے فطرت فطرت مراد دین دے التي اغا فطر الناس علیها چطول خلق اللہ پا دین دے توحید پیدا کری کل مولود یولد على الفطرة فابواکو یکوکی ودنانے لا تبدیل لخلق اللہ یومانا دادا نشتره بدلیدل د الله د دې پیدایش لپاره داسې نشي کېدی چې بعضې کسان الله د فطرت نه په غیر په بل شي باندې پیدا کړي وروستو دا انسانان فطرت پرېږدي د شیطان د تابعدارۍ د وجې نه یا په معنا د نه کې لا تبدیل لخلق الله تاسو مه بدلوئ د الله خلق حیوانات خسیان کوي انسانان خسیان کوي وګونه پرې کوي وغیره ذالک دا مه کوي ګیرې خرې وي لا تبدیل لخلق الله ته الله سړی پیدا کړی ځان نه ښځه جوړی خوینه لباسونه یې د ښځو جوړ کړي دي پوډر او په مخ باندې راکاږي ځان نه د ښځه جوړه کړې ده لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم دا دین دی مضبوطه ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي ځکه الله دیني پرېښی منیبین الیه شی رجوع کوونکي الله ته واتقوا د الله نه ویرېږئ پابندي کوئ د مانځه او مه کېږئ د مشرکانو نه من الذین د هغه کسانو نه فرقوا دینهم چې تسنس کړی دی خپل دین په خواهشاتو څوک په یو پسې روان دی څوک په بل پسې روان دی وکانو شیعا او دي دا شیعا مختلف ډلې كل حزب بما لديهم فرحون هر ډله بما لديهم چې د دې سره څه دي فرحون خوشحالي کوونکي دي هغوی خوشحالي کوي وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه إذا مس الناس مصدام زجر ده حال د مشرکانو یګورا
تکلیف کې الله ته आवाज کوي کله چې ورځي خلکو ته تکلیف را بلی خپل رب منیبین الی رجوع کون کې الله ته به چې کله ورڅ کې خپل طرف نه رحمت اذا فريق ناڅا په یو ډله به رب مشرکون د خپل رب سنور کسان شریکان کوي یکفرو یشرکون څه ده عاقبت د علی دی کو پرو کی بما تینا په نعمت چې موږ ول ورکړې فتمتعو دلته التفات ته مخاطب ته د پاره د مبالغه په زجر کې واخلې یو څو ورځې مزه زرد تاسو په تولګي ام انزلنا عليهم بیت التفات ته غائب ته پاره د تنبیه په اعراض مخته واړه دا اهل خطاب نه دي ایمنګ نازل کړي په دی باندې سلطانن دلیل فهو يتكلم چې دا دلیل ثابتې بما كانوا بيشركون هغه چې دیو کوم شرک تکلم نه مراد خبره کوي په ثبوت چې او دا اولیاء دا اقدار دي متصرف دي واقدار دي دلیل وسشته په دی باندې يتكلم وإذا عزقنا بیا زجر معنا اس دلیل سنشتا خپل خواهش پس روان دي په دې شرک کله چې ورچ کوم خلق ته رحمت فرحوا بها بخشاليه فرح البتر توي زياده شکر وين تصيبهم كورول سيدي تا سيئه تکلیف په سبب داغه چې مخکې لري دي لاسونو دي به ما قدمت ویل الله سزیته نه کړه خو دي اعمال په وجه اذا هم يقنطون ناڅه پدیونه امید هر خیر نه امید اولم يروا دلیل ذکر کوي ايديونه ګوري یقینا الله پر اخر رزق چاته چې غواړي او تنګي ان فی ذلک یقینا په دې پر اخر او تنګولو د رزق کې لآیات لقوم یؤمنون نقشت دا قوم د پاره ایمان لري ته پته بولېږي چې بس دا د الله مرضی ده اعمال ورکول دلیل د عزت نه ده نه ورکول دلیل د اهانت نه ده بس الله خپل مرضی ده نفعات ذا القربى قو المسكين مناسبت نه مکه سردا ده مخکې ورګور الله تعالی رزق پراخي چاله تنګي تل توي ګورا الله د مال درکو نو ترا ولګي خپلوانو محتاجین او مساکین باندې خرج کړه مسافر لور کا زګه به دي انفاق باندې ستا په مال کې کمبوت ناراضي او کتنګو نو دې امساک سستا په مال کې زیادت ناراضي ګډیرو کمیږي نه کمو نو ستا په امساک څنګه کیږي مال زیاتیږي نه وی لګوا الله به داغي نه ډېر درکې فآتز القربى حقه ورکز القربى خپلوانو ته حقه حق داغه والمسكين مسكين سره وابن السبيل مسافر سره حضرت ایتان مراد احسان ده دا هغه سره په صدقې کولو خپل ولی سو پالا صدقه سو کا تدریک کسان زکه تخصیص کو چې دا کسان اصل کې هغه ډېر لایق دي په نسبت عام خلکو دا ډېر محتاج دي ذالک دا ورکول د حق خپل حقدار ته او مال استل خیرون دا غوړه دي په نسبت د امساک د پاره دا کسانو چې اراده لري د الله رضا مال ورک په الله د نه پدې خوشحالي کې ساتي ما اولئک هم المفلحون او دا کسان المفلحون کامیاب دي په خپل مطلوب مقصود ته الله ورسي کم نیت چې د انفاق کوي هغه نیت کې به الله کامیاب کړي وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس
هذا دي آیات مقصد هم د سیده لکه سوره بقره کې تیر شو. ګوره کمال په نیت د سود ورکې چاله پیسې ورکې چې یاره بیت سود تی اخلي استعمال بس کېږي کمیږي به، او که په نیت د صدقې ورکې الله به ډېره یمحق الله الربا ویربي الصدقات، دا معنا ده. وما آتیتم عثمانه دا شوه هغه چې تاسو ورکوئ مال من ربن په نیت د زیادت چې یاره تعالی قرض در کومه به سود راکې لیربو فی اموال الناس په دې نیت چې را دا زید شي په مالونو د خلکو کې فلا يربو عند الله دا نه زیاتیږي د الله په نسبان دی، الله تعالی په ثواب نه درکوي ځکه تا د الله د پاره ورکړی نه دی، خالص د الله د پاره دی نه. وما آتیتم من زکات چې ورکوي صدقه او زکات او اراده لري پای باندې د الله اجر فاولئک هم المضعفون، دا کسان چې دي هم المضعفون دا چنده کون کې د خپل نیکو لرا. مضعفون معنا ذو الاضعاف من الحسنات، که عرب وي مسمن پاوه کې وي اذا كانت له ابل سمان چاق خاني هغه ته مسمن وي دا یو معنا ده. دا دي مضعفون خاوندان د چند نیکو، یا مضعفون اضعفوا ثوابكم واموالكم د چند کون کې خپل مالونه، دا یو معنا شو. دویم معنا غدا ده چې ته چاله هدیه او تحفه ورکې او په دې نیت ورکې چې هغه مال بدله راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به خلکو بدله راوړله، هدیه به راوړه، رسول الله به تقبل کړه، په هغې به بدله ورکړه. یو باندې چې ولې اوښ راوړو رسول الله له په بدل کې شپږ اوښان ورکړه، خپه وي مال یې دونه څه رانه کړه. نبي صلی الله علیه وسلم ویل پس دې نه به زه صرف د قریشي او د انصاري هدیه به قبلوم، ځکه هغې د رضا د پاره راکوي، د بل چا هدیه به نه قبلوم. الله د آیات نازل کو چې تاسو ورکوئ من ربا لیربو فی اموال الناس، هدیه ورکې تحفه ورکې په دې نیت چې د خلکو نه په ډېر مال والی فلا يربو عند الله. په دې کې اوله معنا هغه سود شوه چې مې کوئ، او په دې بل کې دا چې چاته هدیه تحفه په دې نیت مه ورکوه چې ما ته به اکرام او اعزاز به راکړي. الله الذي بل دلیل الله ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی به ول رزق درکې، ثم یمیتکم به مړ کوي، ثم یحییکم به مم ژوند کوي. نو اشتر استاذ شریکانو نه سوچ دا کارونه کوي من شین څه شي تاسو معبودانو کې څوک چې دا کارونه کوي. سبحانه پاک دی الله تعالی و تعالی اوچته اما یشرکون دا هغه نه چې دی د الله سره شریکي اینه ډېر اوچته. ظهر الفساد في البر والبحر مستخوی دنیوي دی، ربطه د مکه سره ده. ګوره مخکې مشرکان ذکر کړی چې د الله سره نور کسان شریکان کړي دي، نو چون کې دا شرک سبب د پاره د فساد دی، نو ذکر کوي ظهر الفساد ښکار شوی دی فساد فی البر په وچه کې والبحر په دریاب کې. کشتو کې دریابونه کې طغیان راځي، کشتۍ په کې ډوبېږي، په وچه کې هغه هم ډېر شوی دی، فتنې دي، فسادونه دي، قتلونه دي، بدامنۍ دي. لکه زموږ ستاسو په دې ملک کې بدامنۍ دي،
دا ولی بما کسبت اید الناس په سبب دای چې کړي لاسونو د خلکو لیذیقهم الله دا تکلیف په زول راولم ډېر پاره چې ورڅ کم دیو تبعض الذي عملوا بعضی هغه چې دیو کړي دي دا ټول اعمال بدلی الله نه ور کوي دلګو ور کوي د ډېر پاره چې دی توبه وباسي الله ته نقل دام تخویب ده او تو وای وګرځي پزماکه کې وګورئ څنګه شو انجام دا کسانو چې تیر شیو دي نه مخکې او اکثر د دې مشرکان الله په عذاب را واستو پتا سو الله عذاب را ولي کنه سبب د شرک ستاسو فاقم وجهك للدين القيم من قبل اوس به امر ده اقامت د الله د دین او پاغي باندې عمل کولو ربته د مکه سره ده مکه الله کافر منکو ته سمکا په دې کو پر مکه کېګا سنه در باندې عذاب رانه ویلي اوس رسول ته وی ته په دې خپل توحید او په دې دین اسلام بکلک پات کېږي پریوی بیانو فاقم وجهك برابر ک خپل ځان للدين القيم اغه دین مضبوط من قبل یاتی مخکې نه چرشي او غورز لا مرد له نو واپس کېدل لاغه د پاره من الله د الله تعالی د طرفنا راضی به یقیني واپس کېدل به نه یوم یصدعون په دا ورځ به جدا جدا شي دی او بلنام چا چې کو پرو کو پاغ باندې وبال د کو پر ده پروا علماء ساته چا چې عمل کړو نیک فلیان فسم یمدون د خپل ځانون د پاره دی يم غدون زه تیارې انیک اعمال په وجه جنت کی ځان لزه تیارې دی کنه یجزی الذین د دې د پاره اتقا تقسیمي ولی یوم یذ یصدعون ذکر کوي دغه پاره چې بدلور کیا کسانو ته چې مان راوړې عمل کړي نیک من فضل د خپل فضل د وجنا وګوره بدلی کې اکثر فضل وایي ځکه دا د الله احسان دی او عذابونو کې سبب ذکر کوي چې الله وس ظلم نه دی کړی انه لا يحب الكافرين يقين الله من نكيد كافرون سام ومن آياتهم او ده ناخذ قدرت الله انا هذا مكسر مناسبت اغذا دي ګور هواګانی حالات الله بدلی کنه دغه ستاسو تعاون او مدد بکی په دین کلک شا ده ناخذ قدرت الله انا دادي ان يرسل الرياح چرالی گیا واغانی مبشرات زیر ورکون کی د باران بل وليذيقكم من رحمتي ودروت سکی پتا سو خپل رحمت سره باران دی باران بدربانیو کی کنه رزقكم من رحمته او دربانیو کی ولتجري الفلك او د دې لپاره چې رواني کشتۍ به امر د الله په حکم بل ولتبتغوا من فضل تاسو لټوي د الله فضل ولعلكم په دې کشتۍ کې وځي کنه تجارتونه وکوي او زینو بل ځای ته ځي مالونه په کېوړې راوړي او دې لپاره تاسو د الله شکر وکړئ ولقد ارسلنا من قبلك وز ذکر د انعام باطنی د هدایت پس د انعام ذاکرینا یا مخکې اثبات د توحید د قیامت دلته اثبات د رسول الله د رسالت او د نبوت پتا قصلی ګری منګستانه مکه رسولان ډیر پیغمبران الی قومهم داغي قومونو ته راتل کړي دي پیغمبرانو د خپل قوم ته بالبينات په واضح دلایل ځان سره وړو فانتقمنا
بدله مو اخیستله د هغه کسانو نه چې جرم یې کړی وکانه حقا علینا نصر المؤمنین او دی زموږ په ذمه باندې مدد کول د مؤمنانو سره الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا اوس بل نعمت الله ذکر کوي په بندگانو الله غزات يرسل الرياح رالیگی الرياح هواگانی فتثير صحابه راپورته کی دا صحابه نوریزا ورا قرآن کی ریاح اکثر په نعمت کی استعمالیږي او ریح مفرد په عذاب کی استعمالیږي ابو عمر موای چې ما كان بمعنى الرحمه فهو جمع وما كان بمعنى العذاب فهو موحد مفرد ده فيبسطه کلاوی کې دا ورېځي پاسمان کې کې فیشاو څنګه چې خوخی کله په ځای بالکل ولاړی ډېر ورځ هم دقه سي ورېځي کله رواني لګ دلته دي ځنه لاړی چې بل طرف ته ويجعله ګرځي دا ورېځي کې سپن لاندې باندې سمې درنی کی فتر الوثق بين الساعات کې يخرج من خلاله روزي بداغه د منځنا فإذا أصاب به من يشاء ناصاب أصاب به ورسيدا من يشاء چاله غواړي عذاب غي باندې باران باغي اوږي خپل بندگانو نه نو اذا هم يستبشرون دي خوشاله شي على باران شو مزاج وړي کې به خاص کر خوشاله شي کنه عام اوقاتو کې باران نه ډېر امراضي چې وشي بس خوشالي راشي وان كانوا من قبل اگر کو دیو من قبل ينزل عليهم مخکې چې دا نازل شي په دی باندې من قبله لمبلسين مخکې دی وقتنا لمبلسين امیدهم هذا دي راتک نه مخکې دی وسو نو امیدو چې باران تو شو الټا شو فانظر الى اثار هم من قبله دا تاكيد ده مقم يلكن وان كانوا من قبل ينزل عليهم او من قبلهم دقه معنا ده دا تاكيد ده فائده التاكيد څه ده اعلام ده بسره تقلب قلوب البشر من الابلاس الى الاستبشار دا انسانانو زونه ډیر زر بدل شي اول له امید او څونه خوشاله دي فانظر الى اثار رحمه الله فانظر تنظر د اعتبار وي او استبصار وي وګوره آثار د رحمت د الله ته سرنګ راجوندای ک الله د ازمکه پس د اوچوارینا نو دغه ذات راجوندي کون کې د مړوم دی الله پرش قدرت لرون کې دی تمام راجوندي کی د ازمکه څنګه را تازه کړ ولئن ارسلنا ريحا دا دلیل په سورۃ التقلب ډیر زر بدلیږي دا انسان ماده د صبر پکې نشته زړونه ډیر کمزوري دي ولئن ارسلنا ريحا او کومنګ را الیګو ريحا هوا د عذاب پستاوانی عذابی وای فرعوه دیوینی دا غیاګانی مسپرن زړې لذلوا بغرزی دا غین رستو یکفرون په الله وکو پر کوي ابنا شکر کوي د الله منګې دې بس منګ باندې اراده د خیر نه ده فانك لا تسمع الموتى وذکر تسلی ده نبی ته اے نبی دې کافرانو پروا مساته دون دلائل په اثر نه کوي فانك لا تسمع یقینا تعور ولن شکوله دي کافرانو ته الموتى چې په شان ته مړو دي مړو ته اور ول شکوله دا کافرم په شان ته مړي دي ولا تسمع الصم
او راول کون تم نشي کولای دعا درا بللو چې کله شا کوي نو دام کون دی ها چې به کون ته مخامخ اشاره خو بوتو کې کنه چې شه د تراړولې دا اشاره باندې نه پوي بلا وما انت بهادي او ته هدایت نه کوم کې الو میړن ړونتا عن ضلالتهم د گمراهی دا غيونا عن ضلالتهم انا مبعد عن ضلالتهم چې دې هدایت پوجي د گمراهی نه سکی لري کې تاور ون شکول الا من يؤمن بآياتنا مگر چاته چې مان لري زموږ پایاتونو فهم مسلمون بمنقاد الله تعالی الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة بلدل اللوري تبدیلی د حالات د انسان الله غزات پیدا کړی تاسو من ضعف من ماء ذي ضعف دا ابونا ډېر کمزوري وبدي ثم جعل بغرزول من بعد ضعف پس د کمزورین قوتا طاقت غزوانی دا کنه الله لزوانی درکړه ثم جعل بغرزول من بعد قوة پس طاقت ضعفا کمزوری وشیب وډاتو يخلق ما يشاء به کمزور کړي بډای کړي تبدیل باندې الله راوستلا پیدا کوي الله چې څو غواړي حالات در باندې بدلای نو دا الله تعالی العلیم په القدیر قدرت والا ده ويوم تقوم الساعه پاورس قیامت بقائم شي يقسم المجرمون قسم بکی مجرمانو ما لبسوا وخت نه تر کړه په دنیا کې یا په قبرونو کې غیر ساعت غیر دیو ساعت نه یو غنټه موږ په قبر کې تیر کړی یا دنیا کې الله یې ګوره دلته غاټ وخت تیر کړه او یو غنټه مې تیر کړه دغه شان کان یو فکون په دنیا کې مموړې ده ولی دی ویل کنا ان الا حیاتنا الدنیا دا مرز جون د دنیا د قبر نشته نالته حقیقت نه وختي دلته د حقیقت نه څه شو واوخته یا يوفكون سو عن الحق يصرفون عن الحق حق ناړول کېدلې شو وقال الذين نوبو یا کسان چې ور کړی شی او علم او ایمان هدينا مراد ملائک دي یا ته مراد علماء الامم او یا دي امت علماء دي امت علماء چې علم مسستا ایمان مسستا ابا وي په جواب کې بوته وي په تاقص تاسو وخت تر کړه په کتاب الله الله په کتاب کې کتاب الله معنا الذي كتبه الله لكم من الرزق والموت وغيرهما چې الله څونه وخت پوری تعالی څه شی مقرر کړی پای کې تاسو وخت تر کړه ده الى يوم البعث روز د قیامت ته پوره لږ وخت نه ده فهذا يوم البعث روز د ورځ د قیامت ته لیکن کنتم ویتاسو لا تعلمون تاسو پته نه و چې دا قیامت حق ده او د دې واقع کېدل یقیني دي ځکه په تعدی وغختلو په دا ورځ باندې لا ينفع الذين ظلموا پیدا بنور کې ظالمانو ته معذرتهم باندې دیو ارڅونه باندې وږي پیدا ولا نور کوي ولا هم یستعتبون او نه بدیونه طلب د توبې کېدلای شي چې راشي توبې واسي یا الله رضا کوي ولقد ضربنا ترغيب دي قران ته بیا زجر کافرانو ته پتا قسم بیان کړی د پاره د خلکو فی هذا القران په دې قران کې من کل مثل هر قسم مثالنا وعظنا اب دې کې اشاره شو دې ته چې دې کافرانو عذرونه الله ختم کړی دي او دون قسمه
اعذار او انذار یو تکړي چې باس ولئن جئتهم بآیه کلم چې تراوړي دي ته یو آیت وای کافران ان انتم الا مبتلون نه تاسو مگر په باطل ایک ارڅونه معجزات دي ته پیش کی کنه از دیان عنادیان دي ستا خبره نه مانی دی وجنا بس دا قران له کافی دي دا کوم معجزات چې دی واړی هغه ته ضرورت نشته کرېمړي هم د تبویر ته په باطل كذلك يتبع الله دا شان مور وی الله تعالی علی قلوب الذين لا يعلمون پزونه دا کسانو چې نه پوهیږي فاصبر صبر کوي ان وعد الله حق یقینا وعده د الله تعالی په نصرت تاسو مدد کوي دا حق دا لا بس تعاون او مدد بکی پروا مکو ولا استخفنك او به همت دینه کی تعالی کسان لا یقینون چې یقین لري اې دا غي د وجنا چرتا تنگ نشي او کار پرې نه دی خلکو خبرو د وجنا نکلک شه الله به تاسو مدد کوي د الله وعده تاسو سره ده سورة لقمان سورة لقمان ترتیب د نزول کې شپږ پنځوستم سورت ده نازل شوه ده پس د سورة صافات نه مکی سورت ته مکه کې نازل شوه ده عربه د دې سورت د مکی سورت صدا ده لقمان تذکوي سورة لقمان په دې کې د لقمان وصیتونه خپل زوی ته هغه په کې ذکر شوی چې بل صورت کې هغه نشته دغه ته لقمان وایي هغه به د دې صورت ته ده چې ګوره مخکې صورت کې ادله عقلیه راوړه په توحید دلته دلیل نقلی ذکر کوي د لقمان دویمل ته اثبات د توحید په ادله او عقلیه نو دلته دعوت ذکر کوي توحید ته په طریقې دا لقمان حکیم چې هغه څنګه دعوت ورکړي په عجیب انداز بلانه ګورم مکه صورت کې مو يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه دلته ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده څنګه خو نه الله ته ډیر آسان دی بل مکه صورت کې د روم او د فارس مضبوط غټ بادشاہانو د دنیا د وجنه داغیو محاربه ذکر کړه په دې صورت کې لقمان حکیم بنده د زاهد الله داغه مجاهده ذکر کوي خپل زوی ته وصیت په صبر کړه صبر کوا جنگونه مکوا داود صورت اثبات د توحید به په ادله او عقلی او نقلی مکی صورتونه کې بس دا اثبات د توحید به یا د قیامت یا به اثبات د نبوت او رد به انواع د شرک فی التصرف فی العلم فی العباده بسم الله الرحمن الرحیم اول آیات کی ترغیب ده قرآن ته ذکر د صفات د قرآن او د اهل قرآن الف لام میم د دې حروف مقصد الله پويږي تلک آیات به موږ معنا ده د دې نه مکتوب سورتونه چې نازل دي یا د الف لام میم د مبانی دي د دې آیاتونو الکتاب دا د آیاتونو دا کتاب چې کامل له الحکیم حکیم مکه تر شوی په معنا د محکم مضبوط ته
منسوخیږي نه یا حکیم چې دنه پکې حکمتونه پراته دي تصدیری په حکمت باندې وکړو سر کې ځکه دې کې ډېر حکمتونه ذکر شوي دي صورت کې هدایت ته او رحمت ته د پاره د محسنینو محسن معنی اخلاص کوونکی تخصیص ذکر کو هغه ته پیدا کړی الذين دا محسنین اخلاص کوونکی په عمل کې هغه کسان دي چې پابندي کوي د مانځه او ورکوي زکات او دی په آخرت باندې یوقنون هم دی یقین کوونکي دي اولئک دا کسان علی هدى من ربهم په هدایت دي طرف د رب دیونه او دا کسان هم المفلحون هم دی کامیاب دي ومن الناس وزجر د منکرین د قران ته او دا غي بشپک صفات ذکر کی رب ته د مخک سخکار ده مخک د کسانو حالت بیان کو چې د قران نه پیدا غستوا اوس حال ذکر کوي د بدبختو چې د قران نه فایده نه غسته ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دی اشتري لهو الحديث چې عقل به پیدا خبره الله هو الحديث كل ما شغلك عن ذكر الله هر هغه شی چې تا د الله د ذکر نه مشغولای هغه ټنګ ټکور دی هغه عام مجلسونه دي که نور آلات دي دا ټول لهو الحديث ته وليضل عن سبيل الله د دې لپاره چې نور خلک گمراه کړي د الله د لارې نه بغیر علم داسې حال کې بغیر علم چې دا پته نشته چې دا ما څه شی واغستو ایک دن میں پرې قستو دا غي په مقابل کې مې چې کم ټنګ ټکور لکوا دا شي نه می واغستو دې انجام څه دی پته او تنشته دی غوس ويتخذ عزوا نسي غير روزوان پټوکې عزوان حاک ضمیر سبیل تراجه ده سبیل مذکرم راضی مؤنثم راضی دې دین پورې ټوکې کوي دا کسان دې پر د عذاب مهین عذاب پکون کې الله ولدي سزا ورکړي چې داغي پوجا وسپک کی ذلیل به کی وإذا تتلى کله چې بیانېږي په د باندې آیاتونه زمون والله مستكبرن وګرځي لوی کوونکې کله مسما گویا کې سره د آیاتونه اوریدلې نه دي کنه فیوزنه گویا کې د بغوګونو کې بوج ده نو زیره ولا ورکه په عذاب درناک چې الله تعالی په دې سخت سزا درکړي ان الذين سوسترغيب ها پدې کې رب ته غدا ده حال د معرض ذکر کو نو زه هغه چا حال به ته بیانې ایمان لري په قران یقینا کسان چې ایمان راوړل عمل کړي نیک د دې لپاره جنتونه دي نعیم د نعمتونو همیشه وي پای کې وعد الله یقا دا وعد الله دا حقا برشتیا وهو العزيز الحكيم او الله تعالی غالب دی زور اور دی حکمتونه والا دی دشمنانو له سزا ورکول شي یو کار د حکمت نه خالی نه دی د حکمت په بنا تاسو اوامر کړی دي خلق السماوات دلائل مناسبت د مکه سره ده مکه الله کمال قدرت او علم بیان کو اوس دا غي د پاره دلیل پیش کړي مکه ویل العزیز الحکیم کنه دا غي د پاره دلیل الله عزیز حکیم زکه ده چې ګوره پیدا کړی د اسمانونو په غیر د ستنو نشتا سوی نه خو الله زوره ور ده کنه هر شي قادر ده بل وال قافل ارض رواسیه او چوری دی په دې ځمکه کې رواسیه غرونه انت مید بكم چې پتا سو اون خوځيږي دا دلیل دی داغه د قدرت او دام
دلیل دی چې حکیم دی اسې نه دی پیدا کړی وبث فيها خوار کړی په دې ځمکه کې من کل دابه د هر قسم زنده سرنام الله په کې هغه خوار کړی وانزلنا من السماء ماء او نازل کړی موږ د اسمان نه اوبه فانبتنا فيها راټکولم دي په دې کې من کل زوج کریم هر جوړی پیدا مننا ای به دې بوټو کې یو نر دی یو ښځه ده کریم مکې تېر شو فایده ناک ته ویل کېږي هذا خلق الله دا د الله مخلوق دی خو الله پیدا کړی دي دا ټول راوخې ما تمازه څه شی پیدا کړی دی کسان من دونی چې د الله نه په غیر دی ستاسو د الهه حکم شی پیدا کړی وي خو وي کنه بل الظالمون في ضلال بل الظالمون في ضلال مبين مشرک سره ظالم دی گمراه دی وزدل توي ګورا چې دا اسمانونه او زمکه پیدائش کې خو یو نعمت ته هغه علم دی حکمت چې هغه دلالت کوي د الله په وحدانیت بعضی بندگانو ته د الله ور نصیب کړی دی کنه نو پاغي باندې استدلال نه ولا لقمان حکیم هغه الله حکمت ور کړو نو په دې باندې د الله شکر وکړو او دې زویتم به د هغه مبارک نصیحت وکړو په تاکي سم ور کړو لقمان تل حکمت پویا حکمت اصل کې ویل کی په اصطلاح علماء کې استكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية هغه خپل نفس انساني کامل ول علوم حاصل ول بذريه واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة او بیا د هغې د وجې نه ته په خو خوینو ښایسته ښایسته عادات هغه ته کې د خپل وس مطابق دا حکمت دی دلته حکمت څه دی په ښه مضبوطه عقیده سمج پوی الله ولا ورکړی دا لقمان ابن باعوره دی او دا د ایوب علیه السلام خوری و روم کې و ها سیدا دا چې دا نیک انسان ولی و یو روایت کې راځي چې دا نبی و و روایت سندن کمزور دی ځکه کې جابر الجعفي دی الله له پوی ور کړی و انشکر لله ها په دې کې بیان دی د حکمت او رد دی په شرک اشاره وکړي چې دا شرک دا د حکمت نه او د حکماو سره کوم منافي دی د هغې خلاف دی چې شکر کوه د الله دپاره ومن يشكر چا چې شکر وکړو فإنما يشكر نفسه دا شکر کوي د خپلې پیدې دپاره چا چې کفر وکړو فإن الله غني حمید الله غني دی حمید ستایل شوی دی وإذ قال لقمان لابنه لقمان زویو هغه ته وصیت وکړو ذرم انعمو انعم نومي یا اشکم نومیو اشکم او یا ماتان نومیو ها مؤمنو خو دانو چې کنه کافر او مشرک وصیت یو تکو وهو يعظو دی لقمان دی خپل زوی ته نصیحت کو وته له بچیا لا تشرک بالله شرک مکو د الله سره ان الشرك لظلم عظیم یقینا دا شرک دی له ظلم عظیم دی لوی ظلم دی
ووصينا الانسان بوالديه دا جمله معترضه ده په منځ د وصیت د لقمان کې یا بنی نه بیرته واپس داغه څه کیږي دا وصیت شروع ده د منځ کې الله حکم کوي وصیت کړه کلک من انسان ته په بار د مور پلار د کې د احسان کولو هغه د مور خصوصیت ذکر کوي پورته کړه د لره مور د وانن په کمزوري علاوه د پاسه د کمزوري نه څونه چې به ورځ تېرېدله قریب الولادت ته نو زنات نه ته به تکلیف و نو دې وجه د مور حق پې ډېر دی وفصاله فی عامین او بیا جدا کولی د تین هم په 2 کالو کې و 2 کاله بیا ته یې موله ورکړی ان اشکر دا مفعول دی د وصینا وصیت هم ته څه کړی دی په دې ان اشکر یا فعل لرو باسا قلنا ان اشکر منگو تو ویلی شکر وکړه زما او د مور او پلار زما شکر وکړه په عبادت او په توحید د مور او پلار شکر وکړه په احسان الی المصیر ما ترا تک دستاسو ټول ما ترا زئی که چرته زورو کو د مور او پلار تاسو را په دې خبره تشریک بي چې ما سره شریک یا څوک له سلک به علم چې نشته ستاد پاره پاره علم فلا تطيعهما خبر علم منا وصاحبهما وديسا مرګره ش په دنیا کې معروفن په خ طریقه صاحبهما انا دې سکوا خسته طریقه سمرګرتوب کوا پیسې ولا ور کوا خبر ولا منا نو احسانات سکوا قوت تبي سبيل من انا بيليا روان ش پلار د هغه چا پسې انا بيليا ته چې ماته رجوع کړي ها ظاهري احسان سکوا چې کله پلار د کافر دی مشرک دی او خبره بوله په عقیده کې نه مانه ثم الي مرجعكم بما ترى ګرځیدل تاسو دی فونبئكم خبر بدل درکم بما كنتم تعملون پس چې تاسو کوم عمل کوم ای خبر بل درکم کنه یا بنیا اوس به داغه وصیت او دې زوی دی پلار ته ویله اے پلار دا راته وایا ان عملت الخطيئه کما د څه کې ګناه وکړه چې لا يراني احد چا نظر را باندې نه نو آیا الله ته بداغي پته پټ ځکه کې می ګناه وکړه الله تعالی ولې بده نه یا بنیا اے بچیا انها ان تکم مثقال حبه انها ضمیر راجع کدي کلمې ته او یا خصلت ته ضمیر راجع کا کدا کلمه یا دا خصلت د شرک وی مثقال ذره په وزن د دانه د اوري دا په عرب کې کوټه شو تشبیه پر کوټیوالي کې ورکولا کدونه غونډه کې استعملوا فتكون في صخره او بیا دا په یو ګټه کې او فی السماوات او یا په یو بل ځای کې اسمانونو او د زمکو دا مطلب نه یی دا ګټه د اسمانونو او زمکو نه بار ده دا ګټه خود په اسمانونو یا په ګټه کې دن نه یا د ګټه نه په غیر په بل ځای کې د اسمانونو او زمکو کې وکي اندل بیا اسرایلی قصيري چیرې دا یو ګټه ده لاندې او باغی باندې یو غوی ولاړل او دا غي غوی په سر باندې دا ازمکه ده نو چې کله د یو کر نه بل کر ته بدلې نو زلزلې راشي
اسرائیلی قصې غب شپ نه دلته معنا دا ده چې دا ګټه کې هر ځای کې چې پرته وي که په ګټه کې کې که په بل ځای کې کې یاتی بی الله استادانی کی به الله راولي ولی خپه ریاکاری ولی کې خلکو ته ځان اوخه پټ ځای کې وکړه الله به را کار کوي ګناه دې په پټ ځای کې وکړه الله به را کار کوي ان الله لطیف خبیر حدیث کې مرাজি الله بتا ته د صادر درواچی داغه پوجا به را کار شي یقینا الله تعالی لطیف خبیر بارک بین دې خبردار ده اے بچیا پابندی کو د مانزه حکم کو پنه کوي منع کو د منکر نه صبر او کپا تکلیفونه چې تا ته در رسیږي دې دین کې په دعوت کې ان ذلک ضمیر یا ټولو تراجه کا یا دې صبر ته راجه کا یقینا دا کارونه من عزم الامور د پخو کارونه دي من الامور المعزوم علیها دا د سکار ده چې په دې باندې الله امر کړی دی چې دا بکې بل ولا تسعر خدك للناس کبر مکوا چې کبر کې ولا تسعر مال وخدك مخبل للناس د خلقنا مقصد دا ده لا تعرض عن الناس تکبرا کبر د وجه ته مخ اړه دم سمک کوا دا السعر اصل کې مرض ده دی اوخ په چټ کې راشي بیا د مخ یو طرف ته کوږي دی بل طرف ته راتاولې نشي بل ولا تمشي في الارض مرحا مزه ته پزمکه کې مرحن تکبر کوونکې بس په مستی باندې ګرځي ډېر په کبر باندې خپاخلي او په کبر باندې خپګدي ان الله ډېر کسان د قصې کنه انداز ټول د کبري ناستا پاستا مزل یقینا الله تعالی مینا نکي کل مختال هر کبرجن فخور چې ځان صفاتونه کوي يعد محاسنه زده سیمه ما د سکړي ما غ سکړي ومنګ د سیو کړه الله دا نه کوي کار کوت خکار دی وو بندگان به دلیات کی کنه ته څه کې jihad بل وقصد فی مشیک درمیان روی کوا فی مشیک په خپل مزل کې اے بی خی تیز مزه زګر اتیس تلسه د انسان هغه وقار ختم شي حدیث کې مرাজি سرعه المشي تذهب بهاء المؤمن او مزه زګدا مزه تل دا تکبر علامه ده خپل درمیانه بزکنه واغضض من صوتك هدلته هر مزل گاڑی بم موټر سایکل بم تیز نه چلے دسی چلاو چې ستا کنټرولي کمه ته څه تراشي شي بیا ورختا کېږي نه دماغ دم پځي خپم دې پځي هر شي ته دې فکرې په داسې اندازه کې ځه واغضض کتک من صوتک بعضی आवाज تا کم ځای کې ضرورت نه आवाज مو پورته کا کم کې ضرورتي اذان ده او چتا اذان आवाज باندې وکړه هر ځای کې आवाजونه اوچته و ما وای ګوره دا اوچتواله د आवाज کمال نه دی کمال وې به بخر ډېر عزتمن وې ان انکر الاصوات یقینا بدترین په आवाजونو کې لصوت الحمیر आवाज د خره ده هدي ته انکر او قبیح زکه ویلو اول کې زپیری مانت سخ اوازي په اخر کې به شحیق ته جوړ شي کمزور आवाज ته جوړ شي بل خرم به زی आवाज کوي کنه پیټه په پروت ته په کاردار دی وکړ رمباړی ووا مالک در باندې رخو کی جاله ک پیټه په زیات ده چې پیټی ته لري کې بیا رمباړی شروع کی دقه سي به مناسبه ځکه کی आवाज مکوا علم ترو سوز دلائل ذکر کړي واپس مناسبت ادا ده
چې مخکې ادله راوړو د الله په وحدانیت او به ذکر کړ چې لقمان له الله پوهه د حکمت ورکړې وه هغه واپس اوس مشرکانو ته خطاب کوي هغې له زواجر دي تاسو نه ګورئ یقینا الله تعالی روان کړی ستاسو پاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي کامل کړي په تاسو باندې خپل نعمتونه ښکارا او پټ ظاهر هغه دی چې احساس په حس باندې کېږي باطن هغه ته ویل کېږي چې په عقل معلومیږي او بعضې د خلکو نه هغه څو دي جګړې کوي د الله په توحید کې بغیر علم بغیر د علم نه عبدالله ابن عباس وی ظاهر دا دی ما سوا من خلقک قیسته شکل یې لدر کړی باطن ما سطر من عورتک عورت یې لپټ کړی که الله ستا د عیبونه را کاره کړی وی که نه خپل کور والا به هم نه نفرت کولی نورو کسانو به نه نفرت کولی الله لپټ کړي دي بغیر علم داسې علم چې عقل سره تعلق لري یا د نقل سره تعلق لري ولا هدن بغیر د هدایت نه یعنی رسول د طرف نه سره دلیلی ولا کتاب منیر او نه کتاب منیر کتاب منیر معنا هغه کتاب چې واضح دی احکام والا کتاب غیر مسد دلیل نشته مقصد دا دی دلیل عقلیم نشته دلیل نقلیم نشته دلیل وحیم نشته واذا قيل لهم زجر دلیل څه دی بس اتباع الابادنو کله چې ویل شي دیو ته تابعداریو کې دا چې الله نازل کړی دی نو دی وای بل نتبع ما وجدنا علی ابانا تابعداری کوم دا چې ودندلې په خپل پلاران هي بس موږ په پلارانو پسې څو دا خبره منو اولو کان انا اتبعوکم ایدی په پلارانو پسې زی اگر که شیطان یدوم دی تدعوت ورکی الى عذاب السعیر عذاب السعیر دا غور لمبو ان کتا غیتو لدعوت ورکی ها دی مطلب دا دی عقل سنشتا علم سنشتا نو ځکه د شیطان تابعداري وکړه هم مخکې منګل تویل بقره کې اولو کان مقصد دا دی کستا پلار په حکم وی تعالی تقلید جایز نه او چې کله په حکم نه دی او دعوت دل درکې بهم پسې روانه ومن يسلم وجهه الى الله زیره ربطه د مخ سره ده مخ حال د مشرک ذکر کړو چې کوم مجادل فی الله بغیر علم و ذکر کوي حال د مستسلم چې خپل کارونه الله تسپارلی او داغه انجام به رسول الله ته تسلی ورکړي دې کافرانو پروا مساته چا چې تابع کو خپل ځان ال الله الله ته او هو محسن او ده مخلصو یا متبع د سنت په تاقه صد منګولې ولا غولې پاک کړي مضبوطه الله ته په دې بزری باندې ورخیږي وإلى الله عاقبة الأمور او الله ته ورځي عاقبة الأمور انجام د ټولو کارونو ټول کار آخرت کې هم الله ته ورځي په دنیا کې چې سړی په یو خبره زین کار نه کوي خلک وي الله ته پته ده نو ومن کفر ست تسلید نبی ته دې کافرانو پروا مساته چا چې کفر وکړ فلا يحزن کا کفر خپد نه کی تعالی کفر دیو ولی من ترا ګرځي دل دیو خبر بول ورکو پاس چې دیو کړی دی یقینا الله تعالی علیم دی بذات الصدور پا خبر چې سینو پورې دن نه خدي الله ته معلوم دی بل چاته نه دی معلوم لوی ځان په نه پويږي ظالمان دا صفت لوی ځان لور کړه هغه مخ ته چې تیر شوی انسان ته پته ولګي هغه ته پته ولګي د زړه کې څه دي او ویل به وکماته حکم شرعي نه په دې جبه مې لګام نه دی ما بس تاسو ټول الونه به ویل
نمتعکم پیدې به ورکم دیو لره قلیلا لقونته کې په دنیا کې ثم نضطر معنا نردهم به واپس کو الى عذاب غلیظ مجبورا به بوزو خلاصې به نه هغه عذاب ته چې هغه سخت دی ولئن سالتهم بدلائل ربط مخکې دا ده چې ګوره مخکې دلایل د توحید ذکر کړه دلته مشرکان اقرار کوي دا مني انکار ته نه کوي او دا هغې سره سره بیا د الله سره نور کسان شریکان کړي دي که ته یې تپوس وکړې چا پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه لیقولن الله دی وایي الله نو تو وایې الحمدلله تمام صفات د کمال الله لره دي عجیبه خبره ده الحمدلله ولې منی چې دا الله کړی دی او بیا اوس بل څوک شریک بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلک نه پوهیږي لله ما فی السماوات د الله په اختیار کې دی هغه چې دا دلیل ده الحمدلله د پاره الله د پاره حمد زکه ده چې د الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی ولر دی او په ځمکه کې دی یقینا الله تعالی هو الغنی دا غنی دی الحمید استایل شوی دی چاته ضرورت نه لري او حمید ارسو کی تعریف او صفت کوي دنیا مالدار خلک کی تعریف او صفت نه کوي او الله سره د غنا نه خلق تعریف کوي ولو ان ما في الارض من شجره اقلام اوس بیان دی د علم د الله چې الله علم محیط دی بكل شی هم کیسه مناسبت ده چې ګوره دا څونه نعمتونه چې الله په انسان باندې کړی دي ظاهري او باطني ایا د اسمانونو او ځمکو کې چې کوم دي ګوره دا مخلوقات دي او دې کې حصر نشته الله نور مخلوقات هم دي نور نعمتونه هم دي الله ته معلوم دي ولو ان ما في الارض که شرط شي هغه چې په دې ځمکه کې من شجره ونه شجره مفرد راوړه ځکه دا من راوړه من د پارت استغراق او استغراق د مفرد دي کې شمول ډيري اقلام دا قلمونه شي او دریاب یمدغو چې دې سره به مدد وکي من بعده بعد نفاذه پس د وچېدو د دریاب نه سبت ابحر و دریابونه اې دې دریاب څه راشي و دریابونه نورم راشي ما نفدت کلمات الله نه ختميږي د الله علوم کلمات عبارت ده د الله د علم نه الله علم به ختم نشي یقینا الله تعالی عزیز حکیم زور اور د حکمتون والا ده ما خلقكم بیس بعد د قیامت ولی بعید غنئ الله ته آسان ده شانت دی یو کس نه پیدا کول ستاسو اول ځل او نه را پورته کول دوباره ستاسو الا کنفس واحده مگر په شانت دی یو نفس دی الله تګران نه دی ان الله سميع بصير یقینا الله تعالی سميع اوریدون کړي بصیر لیدون کړي ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سواپس دلائل ذکر کړي ولې مخکې ذکر کړه چې ګوره دا شین الله د انسان د پاره مسخر کړي اسمانونو او ځمکو الله انسان د پیدا د پاره روان کړي اوس دلته نور دلایل ذکر کړي دا غي په تذکیر ګوره دام د انسان د پیدا د پاره روان دي کنه علم ترى بیا با ردی پاک مشرکانو ایتنو ګوري یقینا الله تعالی نباس شپه پورس کې نباس ورس پشپ کې
روان کړه انوار اوس پوکمې کله یجری لا اجل مسمى هر یو روان دي تر خپل نیټه مقرره پورې خپل وخت پورې رواني وان الله او یقینا الله تعالی بما تعملون خبير پس چې تاسو عمل کوي خبردار ده ذالک ادا دلائل ته الله ولي بیان کړی دي دا دې لپاره د تستيقنوا فعل الرباسه دا نظام الله په دې طریقه ذکر روان کړي چې تاسو یقینو کې چې الله تعالی هو الحق د الوهیت حق ده دا مستحق عبادت ته د عبادت حق ده او هغه چې دی را بلی سوا د الله نه الباطل هغه باطل دی چې حقیقت نه لري ځکه هیڅ کار نشي کولای نه سواک شته نه اختیار شته نه تصرف شته باطل دی وان الله او یقینا الله تعالی هو العلی او ذات الکبیر لوی دی ها علی کبیر مکه تیر شو کنایه د عظمت د ذات نه او د صفات داغه نه منزه ده د تمام صفاتو د نقصان نه بل دلیل الم ترى اتنه ګوره یقینا کشتی روانه په دریاب کې بنعمت الله الله په انعام او په احسان نعمت الله نه مراد احسان ده یا نعمت الله نه مراد هوا والا هوا باندې روان دي لیریکم دیر پاره چې درو خطا ستا من آیاته نقد خپل قدرت او نه تاسو کنه وګوره دی اوبو د پاسه د کشتی روانه ډوبېږي نه یقینا په دې کې آیات نقستا الله د قدرت لكل صبار شکور هر صبرناک شکر گزار لرام صبار شکور به ځکه ویل چې دریاب کې تکلیفونه د هغه سفر هغه څوک کولای شي چې پاک ماده د صبري او صبار شکور مبالغه ځکه ویل چې لک صبر لک شکر خو کافرم کوي مشرک هم کوي نه مؤمن ته مراد ده زاغار وخت صبر او شکر کوي وایذا غشیهم موجن کله چې پټ کې دی لاره چپی کذ ظلال په شان ته دوریزو رابلی الله تعالی مخلصین ان جاءکم کله چې من خلاص کو ال البر وچتا هم فمنو مقتصد بعضی دینه مقتصد تن انکار کوي یا ایو الناس التخویف اخروی مناسبت د مقصر ده دې صورت کې د الله د توحید دلایل په مختلفو طریقو بیان شو اوس واپس امر کوي د الله په تقوا قیامت له تیاری وکي خپل عمل بل پیدا درکې بل څوک پیدا نشي درکولای اے خلق ویریږي د خپل رب نه واخشوا یوما ویریږي دا ورځ نه لا یجزي والدون ولده بدل باندې شي ورکوله والدون یو پلارن ولدي خپل بچی ته هغه په ځای باندې هغه ته فایده ورکي عذاب ته د پکی او نه بچي هو جازن بدل ورکول شان والدي خپل پلار نه هر یو په خپل عمل کې راګيري او ان وعد الله يقن وعد الله حق ده قیامت متعلق چې کوم وعد الله ده هغه یقیني ده حق راځي به فلا تغرنكم دوکه دې نه کی تاسو لرا الحیات الدنیا ژوند دنیا دې کې دوکه نشي چې دې په وجه د آخرت نه شي استغافل شي ولا يغرنكم بالله الغرور او دوکه در نه کی تاسو را په الله باندې الغرور څوک دوکه در کوونکې
شیطان دی یا بل یو کس دی هغه هم دې دوکې نه کړي چې مړه قیامت چېرته دی دا 2 ورځې ژوند دی ان الله عنده هدي آیات کی جواب دے سوال د مشرکین نه یقینا الله تعالی عنده علم الساعه علم د قیامت ته مشرکین ته پوس کړو کنه قیامت بکلی یو ته الله ته پته ده دویم ته پوس کړو باران بکلی یو ته وینه ذل الغیث الله باران نازلی دا غي پتم الله ته ده هدا کسان صرف امکان وي غالب ګمان دا دی 80% امکان دا دی کله وراشي باران استتلاړ شي ونه شي یقیني نشي ویله ينزل الغيث بل ويعلم ما في الارحام ولا تپته ما في الارحام هغه چې پر رحمونو کې دي اما في الارحام دا معنا نه ده چې دا لکه کې جنې ده ځکه دا الټراساوند باندې خلک معلومه ما تفسیری حالات شقی وي بدبخت وي څونه ژوند به تیری ژوندې وي کمړ وي هغه ته په اعلی صرف وخی سره دا غینه ډیرو ته جنې ویلې رستو الک شوی دی جنې او ته ویلې رستو الک قتل دی وما تدري نفس پته نه لګي یو انسان تمازا تکسب غدا سبب دا سکیم هیڅ پته نشته د سبب او پته نه لګي او نه پس به ارزن تموت کوم ځای کې بمري زه ته نه معلوم روان شي ایستل ته مرګ لیکلی کله ته پته ایدل تزما مرګ دی نه ورتله یقینا الله تعالی علیم خبیر په خبردار دی پارشي هغه په علوم کې دي سورۃ السجدہ دا نازل شوی په سورۃ المؤمنون نه او دا په سوراتونو کې دي چې د مکه اخرنی دور کې نازل شوی دته سورۃ المزاجع متوي لکه دې کې د مؤمنانو صفت په کې ذکر شوی دی ربط دې سورۃ مکه سورۃ صدا ده الته دلیل نقلی ذکر کو د لقمان په اثبات د توحید دلته رد په شفاعت قهری ځکه مکه مشرکان دا کسان الله سره شریکان کړي په دینیت چې موږ له الله نه په زور خلاصي دویمه التا ویل وعنده علم الساعه دا صورت کې داغه تفصیل لیکنه قیامت احوال په کې تفصیلی بیانېږي هم مقصد د صورت با تفریقی په مابین د اهل الايمان او اهل الشرك دا کافرانو او مشرکان به الله په یو حالت نه پریدي د دې په منځ کې به جدایي راولي په مختلفو طریقو کله به احکام توي کله په بل طریقه دې لپاره چې دې په منځ کې تفریق راشي او دا هغه سره اثبات د توحید په ادله سره او په اقسام الشرک باندې عبارت کوي چې پای کې خاص کر به شفاعت قهری ده الله باندې د چا زور نه چلیږي دا شرک فی العلم تصرف دعاء دا وي بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تنزيل الكتاب ترغیب د قران ته نازل د کتاب لا ریب فيه نشتره شک شبه فی معنی فی نزوله ذی په نزول کې د طرف د رب العالمین دا الله تعالی طرف نه نازل دی شک شبه په دې کې نشته ام یقولون سزجر وای دا کافران افتراو چې دا قران د ځان نه جوړ کړي او ته ما ځان نه جوړ کړي نه ده بل هو الحق بلکې دا حق د استاد رب د طرف نه ولکه ما ځان نه جوړ کړي
راشي تاسو مقابله وکړئ کنه دا اعجازي دلیل له پدې چې دا د الله تعالی طرف نه ده د دې غرض د پاره چې تیر ورکیا قوم ته ما تاغ من نذیر نه راغلی هغه ته څوک یې ورکوونکې ستانه مخکې 1500 کاله عیسی علیه السلام نرستو څوک پیغمبر نو راغله تو الله راولېږي لعلهم یهتدون د دې لپاره چې دی په هدایت باندې روان شي صحیح لار مند کی د نجات او د کامیابی د سعادت الله الذي خلق السماوات دلیل عقلی ربط د مکه سره ده مکه اثبات وکړو د رسالت د نبی دلته وی نبی له پکارداري چې دا خلق د الله توحید ترو بلی او پاغي باندې دلایل ته بیان کی چې عذر ختم شي باندې ختم شي چې من خبر نه الله غزاد پیدا کړی اسمانونه او زمکه په مابین د دې کې په مقدار د شپږ ورځو کې به برابر والے کړی الله د عرش ته پاسه څنګه دا غش شان سره لایق دی مالکم مکه مون تاسو ویل وځي کې استواء العرش ذکر ده کنه نشتر استاذ پار من دونی سوا د الله نه من ولی څوک مددگار ناصر ينصركم ان اراد عقابكم کله تاسو اراده د عذاب وغواړي نو څوک نشته چې تاسو سره مدد وکړي ولا شفیع او نشته استاذ پار شپارس چې الله ته شپارس کی چې الله ما په کا شپارس والا مستاسو نه او مدد کوونکی هم نه افلا تتذکرون تاسو نه نصیحت نه کار نه لای سوچو کوي کنه ولی الله توحید نه مانی یدبر الامر تدبیر کوي د کار من السماء اسمان الى الارض زمکتا دې تدبیر نه څه مراد ده دا راتل د جبريل دی په وحی جبريل السلام چې نبی صلی الله علیه وسلم ترازی کنه وحی راوړي د اسمان نظم کتا ثم يعرج الیه او بیا واپس دا جبريل خيجي الله تا دینه مراد يعرج الیه ضمیر راجع ده چاته هغه الله تا في يوم كان مقداره پداسي ورځ کې كان مقدار الف سنه چې مقدار دا غزر کاله ده مما تعدون اغنا چې تاسو شمارئ سمانا دا تدبیر او تعریج که تاسو کېږئ کنه نو هیله په زر کاله کې را کوشي به تبو خېږي 1500 کاله برا کوزيږي 1500 کاله به خېږي کنه او جبرئیل السلام په لک ټیم کې څه شي وحی راوړي نبی صلی الله علیه وسلم ته ایو معنا شو هدوی معنا دا ده چې دینه مراد قیامت ته يدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر کوي الله تعالی اسمان نظم کتا ثم يعرج الیه بیا ورخیږي دی الله ته معنا دا ده چې دا قیامت چې الله قائمه تقریبا د زر کالو په مقدار کې وي الف سنه مما تعدون دونه مقدار کې به الله دا قیامت قائم کی به سوال لا ده وګوره سورته معارج کې خرازی 50000 کال ده او په دې کې د زر کال ده نو به دا غي جواب دا کوي چې ګوره دې 50000 او زرو کې اصل مقصد معنا نه ده بلکې تنبيه علی الطول وګدا ورځ ده وکله وګدواله د زرو څور کو کله وګدواله 50000 څور کو عدد مذکور خصوص نه مراد دویم جواب دا چې قیامت کې مواقف دي زی په زی باندې زر کاله نو دا چې ټول لا جمع کې 50000 شو یو موقف زر کاله شو ها ولا معنا کو به سر اشکال نشته
مقصد دا دی چې جبريل په لږ ټیم کې وخیږي بره شي وحي راوړي الله هغه تدبیر چې کوم فیصله یې کړي هغه راوړي که تاسو کولی په زر کاله کې هم کولی والله په لږ ساعت کې وکړي ذلک دغه مدبر عالم الغیب عالم دی په پټو او شهادت او په ښکارا العزیز ذو غالب دی دشمنان الله به سزا ورکړي رحیم دی په بندګانو الذي احسن كل شيء هغه نور صفات هغه ذات احسن كل شيء خلقه چې خسته کړی د هر یو انسان پیدایش مما ان مکین دغه ابو ذلیلنا ای شهوت په ذریعه د اوبر عقل شي کنه رحم تلاړ شي به دا غینه د نسل له پیدا کو ثم سواه به د انسان جوړ کړی دی قد قامت له ور کړی پوکې کړی دی پاغي کې من روحي د خپل روحنا وجعل ګرځولې استاذ پار سم غوګونه والابصار واسترګي والافئده زنا السمع مفرد راوړو ځکه مصدر اطلاق په ټولو باندې کې قليلا ما تشکرون ډېر کم د تاسو نه ډېر کم دغه چې تاسو شکر کوئ یا تاسو کې شکر گزار کم دي قليلا ما تشکرون وقالوا سزجر ده وای دي هدي کې التفات غائب ته دې کې خبر ده دا چې ګوره دیو د دې نشکر د وجنا اعراض ته پکار ده وای دی ایزاز ولنا ربط د مکه سره ده مکه رسول الله رسالت ثابت کول تنذر قوم ما اتاو من نذير من قبلك او الله وحدانیت ثابت کو خلق السماوات والارض وزلت اثبات د قیامت ته او زجر ده مشرکین ته داغه په انکار وای دا کافران آیا کله چې منګه ورک شو فلر د پس مکه کې ای زری زری شو اجزام ختم شي اینا لفی خلق جدید ای منګ برا پورته کیو په نوې پیدائش کې بلکې دی بلقاء ربهم کافرون په ملاقات ربانه کو پر کون کې دي زکه دیو دا خبره کوي او ته څنګه کار خونه ده وفات به کی تاسو ملک الموت هغه ملک چې په مرګ مقرر دی هغه بدن ساوالي الذي وكل بكم كم چې مقرر دی په تاسو ثم الى ربكم ترجعون به خپل رب ته پس کړی شي ولو تران تخوی په اخروی مناسبت د مکه سره ده چې مکه اثبات د قیامت ذکر کو نو حال د مشرکانو ذکر کوي چې کله عذاب ویني به صحالي که چرته دی ویني هادلتا جواب لرو باسا لرأيت امرا فزيعا کدا حالت ویني کنه بیا په دا وخت ډیر ناشنا حالت بویني اذل مجرمون کله چې مجرمانو ناکسو کتکړي سرونه خپل اې دا حیا د وجنا په خمانتیا د وجنا ولې موږ په دنیا کې شرک او کوپرم کو د الله نه پرمانه نیم کوله عند ربهم انا عند محاسبه ربهم لهم کله چې الله اوس حساب کتاب کوي کنه سرونه به کتکړي وای به رب افسر نار څم پستر ګوریدل خپل مواورید به تم واپس کنا عمل صالحا چې نیک عمل کو واپس هم دنیا ته بوزا ان موقنون یقینا من یقین کون کی وسم یقین راغه موقنون حالته موقنون ویلو تمه دا چیرې کې دې شي الله باندې ته دنیا ته واپس کی واپس دل چی ته دي ولو شئنا الله واي
کوم وغواړو وربکوار نه پسته هدایت خدا مان رشد او توفیق د ایمان به هر یو الله ورکړي وي خاله ول نه ورکړي ولی بیا حکمت الهی ختميږي ځکه ابتلا خو ابتلا پاتې نشو ولكن حق القول مني ثابت شوی د فیصله د عذاب زمانہ چړه کوم به جهنم من الجنه والناس اجمعين د پیرانو انسانانو په یو ځای جنې مقدم کړه ځکه پای کې جهنمین ډیر دي په نسبت د انسانانو او به پیرانو انسانانو تخصیص ځکه وکړو چې دی به جهنم ته ځي ملائک معصوم دي هغه د عمل نه کې چې داغه پوجا جهنم ته لاړ شي الله ما دا فیصله کړی دا نو بیا با چې ټول په هدایت په جهنم لا څوکتله فذوقوا بما نسيتم وسکه بما نسيتم په سبب دا چې تاسو ور کړی ده ملاقات د ورځې تاسو چې دا ده دې کی اشاره شو د عذاب صرف په فیصله د وجه نه ده چې الله کې نه فیصله وکړه نا بما نسيتم د دیو عمل له هاذا چې ورځ تاسو دا ده ان نسيناكم يقينا من غير تاسو وذوقوا العذاب او څکې تاسو عذاب الخلد عذاب الخلد همیشه دې رکیدلو سبب دا چې تاسو کوم عمل کوو دوباره تکرار وکړو فذوقوا بما نسيتم وذوقوا عذاب الخلد التکرار د پاره د تاکید دی یو بل اشاره ده دیتا صرف نسیان سبب د عذاب نه ده بلکې بما کنتم تعملون نور اسباب هم دي چې ګناګونه کړی دي نافرمانه نیم کړی دي سره د نسیان نه انما يؤمن الجمله مستانفه ده بیان دې هغه چا چې څوک مستحق د هدایت ته دا مکه سره مناسبت دا شو مکه د کافرانو نه ذکر کړي دلته ذکر کوي مؤمنانو علامه چې څوک مستحق دي یقینا ایمان راوړي بیا آیات نازم پایاتونو کسان کله چې ته یاد شور کړې شي نو پریوزي بیا د آیاتونو د وجنا سجدن سجده کوونکی وجه تعظیم د آیاتنا او د وجه د یری د الله د عذابنا او د نعمت د شکرې د وجنا وسبحوا او پاکی بیان ای بحمد ربهم سره د حمد د رب د دیونه وهم لا يستكبرون دې ځان اوچت نه غني تتجابا پټړې جنوب ومړقونه دیوان المزاجد بسترونه يدعون ربهم رابلغ بل رب خوفا پيره کې د الله د عذاب نه وتمن او د وجه د تمنه د غ پر رحمت کې عذاب نه اریږي او رحمت کې تمه ده ومما او بعضی داغه چې موږ ور کړی دی ته خرج کړي الله په لار کې لګي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين مزداغي د پاره زیره پتن لګي او نه پس ما اخفي لهم کوم چې پټ شاتل شوی د دې د پاره من قرة اعين يقوال دسترغو حدیث کې ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اول الله تیار کړی دی جزاء بما كانوا يعملون دا بدله د پاس چې دیو کوم عمل کوي افمن كان مؤمنا واستقابل ذکر کوي وما بین د مؤمن او د کافر کې مناسبت ادا ده چې مکه د مجرمانو او د مؤمنانو حال بیان کو نو وسوي د خلکو نه تاسو کا دوه برابر دي نه افمن کان آیا څوک چې د مؤمن
کمن کان فاسقا دا پشان تکیدې چې دا غچا فاسقا چې فاسق دې د ایمان ایمان پرې دې دواړه برابر دي لا استوون ندي برابر اما الذين ذيره کسان چې ایمان راوړل عمل کړي نه هیڅ د دې لپاره جنتونه دي المأوا د ورتګ ماوا مرجعات وي التبورزي نزلن د عمل مستوب دی بما كانوا يعملون پاس چې دی کوم عمل کوم واما الذين فسقوا او کسان فسقوا چې فسق کړي فسقوا څوک دی هغه د دین نه وتله نه معنا شو هم به وګوره مؤمن سره عمل الصالحات ویلو او فسقوا سره سیئات نه ویلو وجه دا ده د عمل صالح اثر د ایمان سره هر چې کو پر ده پای کې اعمال التفات نشتا بس دا نفس کوپر کافی ده د جهنم د پاره ګناونه څوکړه کوي نه کوي کړه ډبل بشي کني جهنم ته وځي ځکه صرف فسقو ویله زید دی ورده کله چې دی اراده وکي یخرجوا منها چې دی ور نوزي اعيدوا فيها واپس بکړې شي پاغيو کې او به ویل چې دی تذوق عذاب النار وسکه تاسو عذاب د اور الذي كنتم به تكذبون هغه چې تاسو پاغي تکذیب کوو ولنذيقنهم او بچکو دیوتا من العذاب الادنى د نزدې عذابنا عذاب ادنى څه ده هغه عذاب د دنیا ده دون العذاب الاكبر مقد عذاب د اخرتنا اے دنیا کې په الله مصیبتونو تکلیفونو پیراولي یو قسم عذاب ده لعلهم يرجعون دیر پارجدي ورجو کې الله تعالی رجوع معنا څه ده توبه وکي الله تعالی ومن ظلم دام زجر ده سو د لوی ظالم دا چانا چې آداش ور کړی چې د طبي آیات ربي پایاتونو در خپل ثم رزقنا وبیا دا غي نه مخ اړای ها الله انا من المجرمين منتقمون من د مجرمان نه بدل اخلو من المجرمين منتقمون تفسير ابو سعود وايي أن كل من اتفق منه إجرام وإن هانت جريمته عليك معمولي جرمي وكزت بدلا أخلم نبيا فكيف بمن هو أظلم من كل ظالم وأشد جرما من كل مجرم بيا سق ظالم مي أظلمي لا غنى خامخ بدلا أخلم بريد مينا ولقد آتينا موسى اس دلیل نقلی ذکر کړی د موسی علیه السلام ربطه د مکه سره ده مکه کې اثبات د رسالت او د توحید او د قیامت واپس ارسال اثبات د رسالت کوي چې ګوره موسی علیه السلام الله رسول کړو کتاب ول ور کړو تم د الله رسول پتا قسم ور کړو موسی علیه السلام ته کتاب هغه په دلیل اثبات د رسالت کې موسی ذکر کو وجه دا ده چې خو نبی سلام ته نږدې وو بل په مدینه کې يهوديان د په دین واغه موجودونو پاغي الزام شو کنه هغه عیسی علی السلام هغه چې کوم کنه وجه دا ده هغه ذکر نکو يهوديان هغه منل نو موسی علی السلام متفقو فلا تكن نتمكك في مرية من لقاء يومانا بشك من لقائه استاد ملاقات د ليله المعراج کې معراج کې چې تاسو ملاقات شوی وکنه دقه موسی او شک پکې مکه رسول الله موسی عليه السلام ما اريدلو رجل ادم طوال جعد كان من رجال شنوء فلا تكن في مرية من لقائه دویمه
من لقائه د اغستلو من تلقي موسی کتاب الله کی بالرضا والقبول هغه دا کتاب په خوشاله اغسته دی په خپنو په دې کې شک مکوا دریم ستا ملاقات د موسی سره په آخرت کې ستا به سره ملاقات کې فلا تكن في مرة من لقائه وجعلنا من غرزول هغه هدایت د پاره د بنی اسرائیلو وجعلنا منهم ائمه غرزول من داغینا ائمه امامان یادون بامرنا چې دعوت ورکو زمون دین ته لما صبروا کله چې صبر وکړو وجعلنا هو کی زمین کتاب تراجه ده او په دې بن اسرائیلو کې به الله امامان وګرځول خو امامت د پاره سر صبر ویلو دې د وجنا ابن کثیر وايي دوشي ندي یو بل وکانو بیااتنا یوقنون من بیاتنی یقینو مشری غواړي بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين تکلیفونه برداشت سختي به برداشت کې الله به مشری درکړي او بل یقین به د الله په وعده سپک بیان غاڼه ان ربک یقینا رب فیصله کوي په ما بین دي کې په ورځ د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون پاک جدي اختلاف کړي اخرت ته ځکه پرې خوسته اختلاف دنیا کې فیصله شوی ده نو غمنی ده نه اختلاف څه ده توحید کې ایمان کې اختلاف ده الله فیصلو کې مؤمنان به جنت ته بوزي اولم يهد لهم كما لكنا من قبلهم من القرون مستخویب بیان ای مناسبت مکس ردا ده چې ګور وګرځه کنه تا ته په خپل پته ولګي چې دې قومونو پیغمبر نه خلاف کړو الله عذاب پر راوستو تبا کړو نو پتا به موږ به عذاب راولي اولم یاد لهم یتبین ان له کار شوی دیوتا کما لکنا من قبلهم څونه تبا کړی موږ مکه دیونه من القرون د مختلفو پیړو والاونه يمشون في مساكنهم زي دیو دغه په کورونو کې دا مشرکان مطلب سمودیانو د عادیانو د علاقو باندې هم دارنګي د لوط علیہ السلام په قوم باندې ان فی ذلک یقینا بدی کړي نه قشتا لاړ سوچ او فکر دیو کو کنه تا ته پته ولګي نورا او بلګي ذالک زمیر اهلاک تراجه ده په دې علاقت کې او داغي آثارو لآیات نقشتا مواعشتا خود چا د پاره فلا يسمعون تاسو نه غوږ نه غدي تقبلې دو سوچ کوي الله په دې ولې عذاب راوستو سبب یې څه اولم يروا بل دلیل عقلی اې دیونه ګوري ان نسوق الماء يقينا من بوزوبا الى الارض الجروز غزمکتا چشاړه دا فنخرج به زرعا روباسو داغي په وجبان زرعن فصل تاكل منه انعامهم چې خوراک کې داغي انعامهم ډنګر داغيو وانفسهم داغي نفسونه خوراک کوي افلا يبصرون دیو نه ګوري چې سوچ پکې وکي جاړه کا دا شینه خو سي الله عبس نه دی پیدا کړی دا کارونه الله کړی دي خپل به ګوري چې قیامت حق ده ويقولون دام د 15 نمبر آیات سره لګي ان ربك هو يفصل بينكم يوم القيامه سره ويره دا فیصله کله وي ته فیصله الله کوي
نو وای دا کافران په سبیل د استهزاء او د تکذیب منین اور ټوکر پورې کوي وای متى الفتح کله بيدا فیصله هدا ورځ د فیصله وکړي د بندگانو په منځ کې الله فیصله کوي ان کنتم صادقین کې چرته تاسو رښتونی قل تو ته جواب دی وایا یوم الفتح په ورځ د فیصله چې دا فایده بنور کې کسانو ته چې کو پرې کړه ایمان دی ولا کوم ينظرون نو بدی ته مولت ورکېدل شي نو فارزانهم مختواړه انتظار تو کینو منتظرون دیم انتظار کوونکې دیم د عذاب انتظار کوي تم ته انتظار وکړه الله په عذاب راولي پروا یې مکوا سبحان بل سبا ان شاء الله کوم مرګري سند اخلي امتحان دی د درس نه بعد سبحان بل سبا